او دې کې چې کوم دنو داخلي پخلي کېږي دا خو ماته څه زوک شوق ښکاري یاره والله به ټیکهدار یې روړي سر بس ها ټیکهدار یې روړي ټیکهدار نه تازه نه دغه کېږي ټیکهدار د درې ورځو راشن وړي ګرانو کتونکو دا وګورئ دا په دې چې دا د څومره ورځو دا چرګ بېدي ته وګورئ دا خو د درې ورځو نه ده یار بجلي دلته چېرته کېږي چې دا درې ورځو ده هسپتال کې بجلي وي هسپتال کې ښه بجلي وي دا ګرانو کتونکو دا غوښه ده غوښه ده دا په دې چې دا څه غوښه ده یار د دې هم تلاش کېږي دا لږه په کار ده چې دا دغه شي دې غوښې ته وګوره تکه توره شوې ده تکه توره څنګه له څه سره پخاره الو او چرګ څه لکه سره ته درلودې یاره دا مختلفې کله شپېته وي کله څلوېښت وي کله پنځوس وي ها ډېرې دلته کې دی کې دا صورت حال نن هم څه پخ کړي نن پخوم لګیم ټماټر ورته جوسر هم دی ها نور څه دي او چرګ الو میا په ایښې دی تر هغه چرګ الو ګلان کتونکو روزانه دا چې پته نشته دی دا چې کوم دی دا کیچن دی ها کیچن راځي او کیچن دی او ګلان کتونکو وایي ها دا د چارزدې هسپتال کې دا ستره ده او دې کې چې کوم دنو داخلي پخلي کېږي دا خو ماته څه زوک شوق ښکاري یاره والله به ټیکهدار یې روړي سر بس ها ټیکهدار یې روړي ټیکهدار نه تازه نه دغه کېږي ټیکهدار د درې ورځو راشن وړي ګرانو کتونکو دا وګورئ دا په دې چې دا د څومره ورځو دا چرګ بېدي ته وګورئ دا پخېږي هسې ما نن ولاړه کې مې راغلل ما یاره د خره دا چې دغه خرڅېږي نو راشه د سری ده وګوره چې سری کې په دې غریبانانو څه خوړلی کېږي یاره ستا په خیال د څومره ورځو وي سر د درې ورځو وړي د درې ورځو د درې ورځو فریزر کې پراتی یو دوست فریزر نه تر راوغسته ما فریزر نه راوغسته نن نه دي راغلي نه نن نه دي ښه د درې ورځو چرګان راځي لکه تازه نه ګرانو کتونکو داسې بین کوي داسې بینه دا چارسدې په سری کې چې درې ورځو دي او ښه برپور چې کوم دی ستاسو د وړاندې دا وګورئ چې دا وګورئ هسې مې دا وګوره ښه دا دغه کېږي نه دا وګوره دا ما فریزر کې ښه دا د ټیکهدار یې که نه ټیکهدار یې په خپل دا ټیکهدار په خپل ږدي په ګرانو کتونکو بالکل دې وخت کې چې کوم دی نو نن ایسي صاحب چاپي وخلي دي نو ما ویل چې یاره په هغې چاپي وخلي چې په دې چاپو وویې دا به نن دا خلک غریبانان به دا شي خوري او څو چرګان در وځای لاله یار دا کیلو حساب سره سر د کیلو دا څو کیلو دی دا 5 کیلو دی دا به 5 کیلو وي دا دې ځای کې چې کوم پروت دی ما دا 5 کیلو نه لګي خو بیا هم دا نن 5 کیلو چې کوم دی دا به درته کیلو کوم دی ساتي دا الو دا الو چې کوم دی نو دا دغه کېږي صحیح ده ګران کتونکو سری چې کوم د سرکار لخوا دې غریبانو خلکو ته خوراک درکوي نو نن یو خو په بټاګرام کې په لاهور کې د خرو غوښه چې هغه خرڅه شوله یوه دویم دا نن ډي سي په هسپتالونو ایسي په هوټلو ګرځېدلي یو ځای کې هم 10,000 جرمانه بل ځای کې هم 10,000 جرمانه بل ځای کې 10,000 جرمانه بلکې 2,000 جرمانه نو خو چې دغه ایسي صاحب راغلو که نه او دا یې وکتل نو زه خو وایم چې دا په لکونو کې جرمانه خو څوک پې کوي او د دې لږ ډیټیل واخیستی شي که نه نو ماته ذرایع دا وایي چې دلته کې روزانه نیم په نیمه چې کوم دی وانه روانه ده نیم په نیمه ښه په مخامخ لګېږم نیم په نیمه چې کومه ده دې کې نیمه روړل کېږي او نیمه نه روړل کېږي نو بین خو پېژنې خو بین مې کړه صحیح راشي بین ها ته دلته کې د اسرائیل کې کار کوي دا به تاسو خورئ تاسو به یې وخورئ ډېر وخورئ ګرانو کتونکو په داسې بین کې داسې بین که نه او دا غوښه داسې پسته شوې ده چې زه دا لاس چېرته وینم په دې پسه به وینم په دې چې وینم نو دا وګوره دا سم چم جوړ شوی دی دا 6 کیلو ده دا د سره 6 کیلو ده نه او داسې دا وګورئ ګرانو کتونکو ګورئ دا به وروسته به چې کوم دی نو دا نه زه نه شم کولی یار دی یو چاته پهلوان راولو په دې دا دې ته کیلو دا به دغه کېږي بهرحال ګرانو کتونکو دا د چارسدې د سری مې ورته نن یو جلک وښودو دلته کې ډېرې ماته انفارمیشن دي چې دغه شانتې شیزونه خرڅېږي نیم په نیمه پکې واخل کېږي
او نیمه نه کم چې کوم دی نو هغه پخېږي نو دغه یو دغه دی او دا چې کوم دی نو پرچ کې دا پراته دي د 3 ورځو نه لکه څه ورځې کې پراته دي دا 3 ورځو د 3 ورځو خا دا چې کوم دی نو دا غوړي چې کوم دی نو دا بچت شوي دي دا هم دلته پراته دي ټیم چاوړې دي ټیم ته چې و چاته وړي ټیم فاتې دا ګورې جي بیګا موږ ځان له لوبیا پخ کړه ځان له مخه خزان له مخه ودلې و دا جي دا د ځان له ودلې و صحیح ده پرچ دغه دا غوخه ګورې جي ګرانو کتونکو د دې جو بل اللي دا چې زر توخه منو دا خو د 3 ورځو نه ده یار بجلی دلته چېرته کېږي چې دا 3 ورځو ده هسپتال کې بجلی وي هسپتال کې ښه بجلی وي دا ګرانو کتونکو دا غوښه ده او دا په دې کې دا څه غوښه ده یار د دې هم تلاش کېږي دا هم لږه په کار ده چې دا دغه شي دې غوښې ته وګوره تکه توره شوې ده تکه توره کوم کار چې ده فوډ والا دی کوم کار خدای په سرکار باندې څوک ورځي ګرانو کتونکو تکه توره شوې ده غوښې نو هغې باندې هغه مونږ ولګو دا چې کوم دی نو دا د دوی دغه غوښه هم چې کومه ده نو 3 ورځو چرګ وروړي دې کې ماته نشانه ښکاري نو 3 ورځو بیا غوښه هم وي نو دا غوښه هم چې کومه ده 2 هفتو پرته ده دغه چرګ هم چې کوم دی نو دا یو خو د انبیا نه چې راغلي دلته جاسري په چوک کې چې پرجوري کې پرته دي هغه صورتحال ګران دا د سره یو جلس صورتحال کوو دا چېرته کې ده پته ده لاسونه مې بیا څخه شو په غوښه باندې دا ولاړ شو او لاندې به چې کوم دی دلته کې دا روزانه 4 دا خوراک کیلو راخې خیر دي دا دې موږ د کاسدې هسپتال ښه دا ستاسو نه وړاندې محسوس انصاف په تاسو دي تاسو ته ښه لګي بد لګي موږ یو خپل حق ادا کړو دا زموږ حق دی او چې دلته کې اوس انتظامیه څه کوي په انتظامیه یو بل له لارې ورکوي ډېره زیاته د افسوس خبره ده دا د کلونو راسې دلته دا غبن روان دي د کلونو راسې او زه دې ملازمینو ته هم خیران یم چې په دې باندې چپ دي او په دې خلکو باندې دا څښاک غوښې خوړلې کېږي ډېره عجیبه شانتې ده ډېره مننه خوشحاله شم ګرانو کتونکو تاسو دغه غوښه چرګ وکتو خو واړه نشته هغه سره هم په دې خبرې کړې وي چېر وره د انډیا کې دا ته کوم ځای کې میلاویږي دا غوښه او دا چرګ او دا صورتحال او دا دلته کې څو کال نه راولي دا څو ورځو دلته کې او پراته وي په دغه پرچ کې نو چې هغه وي هغه سره هم خبرې کړې وي دا ملازمین دي خو دا ملازمین د دوی دغه سره کار دي چې خلک راشي غریبانان او هغوی ته چې کوم دی نو دغه روټۍ چې کېږدي او دغه پرې وخوري خو اړه دا غوښې دي زه یم چې دوی په اړه کې ولې دا دغه نه راځي کرکه چې دا غوښې دا چرګان دا موږ په دې خلکو خورو نو دوی په خپله چېرته خوري یا په خپله به یې خوري نه به خوري دا ډېره د افسوس خبره ستاسو د وړاندې مې ده